أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة الفاتحة تو ترتیبی نزولی کی پنځم نمبر سورت دی چې دا نازل شوی دی وروسته د سورة المدثر نه. نمونه د دې سورت خو ډیر زیات دي. دیتا سورة الدعاء او سورة التعلیم الدعاء ورته هم وایي، ځکه په دې کې د دعا چل ښودلی شوی. دې ته سورة الفاتحه هم وایي، دې ته سورة الوافیه هم وایي، دې ته سورة ام الكتاب ورته هم وایي، او دې ته سورة ام القرآن ورته هم وایي. مکی سورت دی او آیاتونه دي، یو رکوع ده پکې. اعوذ زپنا غواړم بالله په الله پورې من الشیطان د شیطان الرجیم داسې شیطان چې رټلی شوی دی. یعنې زه د شیطان زه د الله رب العالمین نه پناه غواړم چې شیطان راته ضرر راونه رسي. اعوذ بالله ویل د قرآن کریم د تلاوت نه مخکې دا پکاري، ځکه چې په دې باندې قرآن کریم کې امر راغلی دی چې کله ته قرآن کریم لولې نو دا به ته وې بسم الله، خاص په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن، داسې الله چې عام مهربانه دی، الرحیم او داسې الله چې خاص رحم کوونکی دی. شروع کومه سورة الفاتحه چې ده په دې کې ټول دین هغه خلاصه شوی دی. لکه امام رازی رحمت الله تعالی علیه په تفسیر کبیر تفسیر القرآن العظیم، امام رازی رحم الله فرمایي چې اسلام چې دا عبارت دی د څلورو اشیاونه، یو عقاید دی، بل اخلاقیات، دریم معاملات او څلورم عبادات. نو الحمدلله کې عقاید بیان دي، الرحمن الرحیم کې اخلاقیات بیان دي، ایاک نعبد په دې کې عبادت بیان دی، او ایاک نستعین کې هم عبادت بیان دی، او انعمت علیهم او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په دې کې معاملات بیان دي. الحمد ټول ثنا او صفاتونه د کمال لله خاص دی او الله د پاره دی، رب العالمین چې تربیت کوونکی دی د ټولو، رب العالمین چې تربیت کوونکی دی د ټولو مخلوقاتو. لفظ د الله په قرآن کریم کې 2600 او 90 کرتا 2657 کرت قرآن کریم کی ذکر شوی دی. الرحمن عام مهربان دی، الرحیم یو خاص رحم کوونکی دی. عام مهربان دا مطلب دی چې په دنیا کې الله رب العالمین کافر له هم رزق ورکوي او مؤمن له هم رزق ورکوي، او الرحیم ذات دی خاص رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې. یا الرحمن عام مهربان دی، او یا الرحمن معنا دا ده چې اسمان والا باندې رحم کوونکی دی، او الرحیم معنا دا ده چې پسمکه والا باندې رحم کوونکی دی. مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د قیامت. مالک یوم الدین اختیارمند دی د ورځې د قیامت. دین قیامت ته ځکه وایي چې قیامت کې به الله رب العالمین د مخلوق لا د خپل عمل هغه اجر او جزا ورکړي. د دې وجه نه قیامت ته یوم الدین ویل کېږي.
ایاک نعبدو خاص تا بندگی کوو مونږ یا الله او ایاک نستعين او خاص تا نه امداد غواړو. سمانا الله د عبادت څومره انواع جدي دا ټول به مونږ ستاده لپاره خاص کوو. کاغه سجده لګول او کاغه نظر منلی کاغه قسم کولی و ایاک نستعين او دعا چې مونږ غواړو هغه به مستانه غواړو که مشکل کې او که په خوشحالۍ کې که په سخت کې او که په راحت کې مونږ بچغه را مدد شه صرف تا ته وایو ایاک نعبد و ایاک نستعين. مقصد دا دی دا د ټول قران کریم خلاصه ده. خلاصه ګوره و ایاک نعبد و ایاک نستعين باندې مستقل یو څلور جلد کتاب لیکل شي مدارج السالکین فی منازل ایاک نعبد و ایاک نستعين چې دا د دین خلاصه ده. ګوره چې ته صرف د الله بندگی کې والله ته را مدد شوی د الله ټول عبادت د الله رب العالمین لپاره خاص کې او بل څوک سره شریک پدې کې نه جوړې. و ایاک نستعين او صرف استعانت او پناه چې ته غواړې مدد چې ته غواړې صرف بده یو الله نه غواړې. د سینه د چې کله مشکل در باندې راشي نو بیا پلاني ته आवाज کې پلاني ته یا پیر بابا را ورسېږي او کاکا صاحب را ورسېږي یا پلاني نه یا عبدالقادر جیلانی را ورسېږي نه نه صرف د الله رب العالمین عبادت وکړي. صرف د الله نه بغواړي صرف الله ته بر مدد شوی مخلوق ته بنوي که مخلوق ته دی ویل نو بیا به مشرک شي. اهدنا وخيمتا الصراط لاران المستقيم د سلارا چني غدان. لفظ دا هدایت په قران کریم کې 298 کرته دا ذکر شوی. المستقیم په قران کریم کې 35 کرته 15 کرته ذکر شوی دی. المستقیم هغه لارې ته ویل کیږي کنه چې لنډي نیغي سړی په خپل مقصود ته رسي. صراط والذین لار دا کسانو. لفظ د صراط په قران کریم کې سلويخ کرته ذکر. صراط والذین لار دا کسانو انعمت چې تا په انعام کړی دی علیهم باغوی باندې. یعنی مونږ ته الله را د هغه کسانو خو الله چې تا په انعام کړی دی بال ایمان والهدایت وبالتوحید. الله چې تا په انعام کړی دی په ایمان سره ایمان دی ورته نصیب کړی دی هدایت دی ورته نصیب کړی او دا غي سره سره بیا دی ورته د توحید عقیده او د کتاب او سنت صحیح موافق منهج نصیب کړی دی. دا غي لار راته وخا چې د دې اولنې مصداق صحابه کرام دي رضوان الله علیهم اجمعین. او غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړی شوی په غوی باندې ولا الضالین او نه دی گمراهان دي. یعنی د صحابه کرام لار راته وخا چې په دیو باندې غضب هم نه دی شوی او په دیو باندې دیو گمراهان هم نه دي او انعام پتا کړی دی. نو چې تا په انعام کړی دی نو هغه غضب به نه دی شوی او چې تا په انعام کړی دی نو هغه گمراه نه دي. نو چې الله چاپ دا هدایت کی نو هغه بیا انعام ولا خلق. ګوره د صراط والذین انعمت علیهم مصداقات هغه صحابه کرام دي اول سر کې او بیا د مؤمن د ټول مؤمنان. او غیر المغضوب علیهم مصداق چې دا سوق دي يهود او والضالین نه مراد سوق دی او د دې مصداق هغه نصارا دي. بیا لفظ دا مغضوب چې دا غضب په قرآنی کریم کې سره 24 کرته دا ذکر شوی دی او لفظ د ضلالت چې دا 90 کرت ذکر شوی دی. نو دا و سورۃ الفاتحه. امین. الله دا دعا زموږ قبول کړي.